بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. فقاعدة حق القرآن مفصل کی 55 نمبر صفحه راوړوي. تختی نمبر 4 حرکات. په حرکاتو کې د وا، ذال او ثا مخرج ویل شوی. نن به ان شاء الله تعالی بتوفیق الله وبفضل الله د صاد، ز او سین مخرج ویل کی. چې کله رأس اللسان یعنی د جبې سوکا د ثنایا سفلا غاښونو اندرونی کنارو ته ورنږدې شي او ثنایا علیا او سفلا غاښونه په خپل منځ کې معمولی ملو شي، د دینه صاد، ز او سین ادا کی. आवाज راکړه صاد زبر صا، صاد زير صي، صاد بيش صو، صا صي صو، زا زبر زا، زا زير زي، زا بيش زو، زا زي زو، سين زبر سا، سين زير سي، سين بيش سو، سا سی سو. پس صاد زا سین پدې کې یو صفت پاتې کیږي چې هغه ته صفت د صفیر ویل کیږي. هغه ته صفت د صفیر ویل کیږي. صفیر په لغت کې تیز اواز ته ویل کیږي او په اصطلاح کې صفیر ویل کیږي چې کله د صاد او د زا او د سین په ادایګۍ کې د شپېلي په شانتي اواز روزي دقه ته صفیر ویل کیږي. هغه ته څه ویل کیږي؟ صفیر ویل کیږي. تاسو ویلو چې شونډې په دوه حصو باندې تقسیم دي. شونډې په څو حصو باندې تقسیم دي؟ په دوه. یو ته بحري حصه ویل کیږي او بل ته بري حصه ویل کیږي. بحري د شونډو هغه حصه ده چې کومه دننه ده، لمده حصه ده، او بري د شونډو هغه حصه ده چې کومه بهر حصه ده، دا اوچه. نو چې کله د شونډو دننه حصه چې کومه بحري ده، لمده حصه ده، دا دواړه یو بل ته په سختۍ سره ولګي، د دې نه با ادا کیږي. د دې نه څه ادا کیږي؟ با ادا کیږي. چې کله د شونډو اوچه حصه یو بل ته په نرمۍ سره ولګي، د دې نه میم ادا کیږي. د دې نه څه ادا کیږي؟ میم ادا کیږي. اواز راکړه با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. با به سختۍ سره ادا کیږي ځکه چې په با کې صفت د شدت دی. په با کې صفت د شدت دی. علامه جزري رحمه الله فرمایي وی حروف شدیده اته دي. حروف شدیده وی څو دي؟ اته دي. یو مجموعه دا ده شدیدها لفظ اجد قطم بکت. شدیدها حروف شدیده د صفات لازمونه د هغې مجموعه ده اجد قطم بکت. اجد قطم بکت. او بل مجموعه ده اجدک قطبته. اجدک قطبته. نو دا اته حروف دي چې په دې کې صفت د شدت دی. نو په دې اتو حروفو کې بام راغلی، نو با په سختۍ سره ادا کیږي. بابا په سختۍ سره ادا کیږي. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. چې کله
شونډې نامکمل یو بل سره میلو شي د دې نه واو متحرک او واویلین ادا کیږي د دې نه واو متحرک او واویلین ادا کیږي یا دا شی ویا چې کله د شونډو نه غونچه جوړ کړی شي چې کله د شونډو نه غونچه جوړ کړی شي د دې نه واو متحرک او واویلین ادا کیږي د دې نه واو متحرک او واویلین ادا کیږي واو زبر واو زير وي واو بيش وو و وی وو دا په اخر کې چې کوم سلور حروف بیان شو فا با میم واو د سلور حروف ته حروف شفویه ویل کیږي د سلور حروف ته حروف شفویه ویل کیږي لخروجها من الشفته لخروجها من الشفته ځکه چې دا سلور حروف د شونډو نه ادا کیږي ځکه چې دا سلور حروف د کوم نه ادا کیږي د شونډو نه ادا کیږي نو دې سلور حروف ته حروف شفویه ویل کیږي او بعض علما کرام فرمایي چې دې ته حروف شفهیه ویل کیږي حروف شفهیه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين